بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بدان کی اسم بردو ضربست معرفہ و نکرہ. حجی تاسو لگ دا شروع نوک شئی دان اهم فصل شروع دے او تروس ات فصل شویو پاگی کی. اول فصل کی منگ دا لفظ مستعمل دو اقسام ذکر کریو، مفرد او مرکب. میں مفرد تعریف کریو تنہا کا دلالت کنت بر ایک معنی دغه پکې بندونه او بهم دغه درې اقسام ذکر کړیو، اسم، فعل او حرف سره د مثالونو. بهم دیم نمبر کې د مرکب تعریف کړیو چې د دوو کلمو یا د دوو نزیدو کلمو نه جوړي. بره بټنې ده بره. او بهم د مرکب دو اقسام ذکر کړیو، مفید او غیر مفید. کیم د مفید تعریف کړیو چې قائل باغی معنی سکوت وکي، سامع ته خبر یا طلب معلوم شي. بهم دغه ورپسې فصل کې دویم فصل کې د مرکب مفید دو اقسام ذکر کړیو، جمله خبریه، جمله انشائیه. د جمله خبریه تعریف هم کړیو چې دا غي قائل ته د دروغ او د رښتیاو نسبت کېدلی شي. بهم د غي دوه اقسام ذکر کړو، اسمیه او فعلیه. اسمیه هغه جملې خبري ته ویل کېږي چې اول جزء اسم وي. دویمه فعلیه هغه جملې اسمی ته ویل، هغه جملې خبري ته ویل کېږي چې اول جزء فعل وي. او به د جملې انشاء تعریف هم کړو، دا هغه جملې ته ویل کېږي چې د قائل ته د دروغ او د رښتیاو نسبت نه کیږي ځکه خبر پکې نه وي. مې دې لس اقسام موږ ذکر کړیو بلکې زید. دریم فصل کې د مرکب غیر مفید تعریف هم کړو. هغه مرکب ته ویل کېږي چې قائل باغی باندې سکوت وکي، سامع ته فایده تا من رسی. هم د دې درې اقسام ذکر کړیو، مرکب اضافي، بنائی، مناصر به اخره کې هم قاعده بیان کړو چې دا به همیشه لپاره جز د جملې وي. درې فصل څلورم فصل کې هم د دې خبرې بیان کړو چې یوه جمله کمتره د دوو کلمو نه نشي کېدلی او زیاتو یې څه حد نشته دی. بیا دوه کلمې کله لفظا وي او کله تقدیرا. د مطالعې طریقې راته ښودلې وه چې کله جملې د کلمې او د کلمې د جملې او د کلام زیات شي څلور کار به کوو. اسم، فعل، حرف به پکې پیژنو، معرب مبني به پیژنو، عامل معمول به پکې پیژنو، خپل منځ کې د کلماتو سره څه تعلق دی ردي دا به پیژنو. موږ ته به تحقیقاً معلومیږي چې څوک پکې مسند دی او څوک مسند الیه دی. به څلورم فصل کې هم د اسم، فعل، حرف علامات ذکر کړو. د اسم علاماتو شروع کې الف لام راغلي، حرف جر په داخل وي، مسند تنوین ور سره ملحق وي، مسند الیه وي، مضاف وي، موصوف وي، مصغر وي، تثنیه وي، جمع وي، تای متحرکه بدو پیوان. فعل تعریف کې ویلو قد په داخل وي، سین په داخل وي، صوب په داخل وي، حروف جوازم په داخل وي او دغه شان د امر صيغه وي، د نهي صيغه وي، تای ساکنه ور سره ملحق وي. حرف په تعریف علاماتو کې ویلو چې دي کې د اسم او د فعل چا کې چې د اسم او فعل علامه نه بس به حرف نه. بهم ورپسې پنځم فصل کې پنځم فصل وکنه شپږم فصل صحیح ده. شپږم اسم علامه ولا پنځم شپږم فصل کې به دا خبره کړې و چې کلمات عرب په دوه قسم دي، معرب او مبني. مې د معرب تعریف کړو، المرکب الذي لم يشبه مبني الاصل. کتاب ول تعریف کړو، دا غي سم ته ویلي، دا کلمې ته ویلي کېږي چې د اخر په اختلاف د عوامل سره بدلېږي را بدلېږي. او مبنی تعریف هم کړو چې د دې آخر چې د په اختلاف د عوامل سره بدلېږي را بدلېږي نه. او به هم دا ویلي ټول حروف دا مبني دي، فعل ماضی مبنی دا، امر حاضر معروف مبنی دی،
دغه شان فعل مضارع چې نون د تاکید نون د جمع مؤنث وي دا مبني دی. پنځم اسم مبني دی چې کله ترکیب کې نه واقعي یا واقعي وي خو مبني اصل سره مشابهت وي. بس صرف دو مورب دی او اسم متمکن مورب دی بلې شرط چې په ترکیب کې واقعي وي د عامل سره. او دویم مضارع چې نون جمع نون مؤنث دی نه خالی وي نون تاکید نون مؤنث نه خالی وي. بیم ورپسې وم فصل کې د اسم غیر متمکن تعریف کړي واغې سم ته ویل کېږي چې د مبني اصل سره مشابهت یو بیم د دې اتا اقسام ذکر کړیو. مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصوله، څلورم اسماء افعال، پنځم اسماء کنایات، شپږم نمبر اسماء ظروف، اوم نمبر اسماء کنایات، اتم نمبر مرکبی بنائی. اوس نوی سبق توقع دی انتہائی آسان دی. په دې نوی سبق کې راته نن درس کې د معرفي تعریف کوي د هغې و اقسام راته بیانوي او بیا راته دریم نمبر کې د نکرې تعریف کوي. معرفي تعریف یو، د هغې و اقسام دوه او د نکرې تعریف درې. ترتیب داسې ورکوي وای اسم چې دی دا به دوه قسمه معنی دی، یو ته معرفه ویل کېږي یو ته نکره. نو یاد ساتئ دا تقسیم د اسم چې دی په اعتبار د خصوص او عموم سره دی. معرفه کې خصوص وي او نکره کې عموم وي. یو وایي دلته اسم تقسیم کوي په اعتبار د تنکیر او تعریف سره. نو اسم په اعتبار د تنکیر او تعریف سره په دوه قسمه دی، یو ته معرفه ویل کېږي او بل ته نکره. دا تمهید شو، پوه شو که نه؟ اوس معرفي تعریف څه دی؟ خپل کتاب والا د معرفي تعریف کړی د هغه اسم ته ویل کېږي. تاسو بره ګورئ د هغه اسم ته ویل کېږي چې وضع یې د پاره د یو معین شي شوي، چې وضع شوی وي د پاره د یو معین شي. لکه زید، د زید د ذات د پاره، پېښور ښار د پاره پېښور، پېښور نوم وضع شوی دی. دغه شان پسې ورځئ. د دې په مقابله کې رستو نکره را روانه ده، د هغې تعریف بدایي. د هغه اسم ته ویلی کېږي چې وضع د پاره د معین شي نوي شوي. یو وایه د هغه اسم ته ویلی کېږي چې وضع شوي د پاره د غیر معین شي. رسو بي که نه؟ دا خو د معرفي تعریف شو. بیا د معرفي و اقسام دي، په هغې کې څه راته په اسم غیر متمکن کې تیر شوي دي. اول پکې مضمرات دي، دا مخکې تیر شوي تعریف هم ورله کړی و. دویم پکې اعلام دي، دې تعریف به کوو، دا مخکې نه و تیر شوی. او دریم اسماء اشارات دي، دا مخکې تیر شوی و. او څلورم اسماء موصوله، دا هم تیر شوی و. یاد شوي به که نه؟ مضمرات، اعلام، اسماء اشارات، اسماء موصوله. ګوټه به لګو ښه، ځان سې واړوئ. مضمرات، اسماء اعلام، اسماء اشارات، څو شو؟ څلور. دې دواړو ته مبهمات وایي، وجب انشاءالله به ووایو. پنځم نمبر معربه بندا. هر بندا چې بچا داخل شي موږ چې ورته منادا وایو، هغه هم معرفه وي. اگر چې باغی کې یو قسم جی هغه نکرم وي، کله چې غیر معین تواز وشي یا رجلا خذ بیدی. پنځه شپږم نمبر چا باندې چې الف لام جنسی استغراقي احد خارجي ور داخل شي، دغه صورت کې هم معرفه وي. ها څو شو؟ شپږ شو. شپږ. اوم نمبر د معرفه بندانه علاوه دغه کې چې چاته مضاف شي. نو څلور خو شروع کې تیر شوي مضمرات او اسماء اعلام، اسماء اشارات، اسماء موصولات. پنځم نمبر معرفه بندا،
شپږم نمبر معرب باللام اوم نمبر چې په پنځو کې یو ته مضاف وي مضمرات ته مضاف وي غلامه اشاری ته مضاف وي غلام هذا غلام الذي ضربني موصولات ته مضاف څلور شو علم ته مضاف علم ته غلام زید څلور شو پنځم نمبر معرب باللام ته مضاف غلام الرجل یو پکې نه دیکھا معرفه بنیدا ته اضافت نه کیږي د دې ورستو بیان وکړو تاسو به شو لیکنه به خیره کې د نکری تعریف کړي دي امنګ وکړلو ګورې وتا بدن پوهشا کې اسم بردو ضرب اسم په دوه قسمه ده معرفه و نکره وجه حصر اسم بخاری نوی معین شي د بار به وضع شوی یا نه کشوی معرفه د کني شوی نکره ده نو معرفه انست معرفه هغه اسم ته ویل کیږي چې موضوع بشد برای چیزه معین چې وضع شوی د بار د یو شی چې معین وي صاحب د کافی تعریف کې د معرفي ما وضع لشیء بعینه دا اسم ته ویل کیږي چې وضع شوی د یو شی د بار دا څه شی چې معین وي وان بردحفت نوس دا په وقت اسم معنی ده اول مزمرات دي د دې تعریف مخکې من کړو هغه اسم ته ویل کیږي چې وضع شوی د بار د متکلم مخاطب یا داسې غایب چې مخکې ذکر شوی ځکه کتاب کی تعریف معرب نه دی کړی او نی مثال ذکر کړی دی دوم عالم چون زید و عمر صاحب د کافی د عالم تعریف کړی دی عالم چاته وای ما وضع لشیء بعینه داغه اسم ته ویل کیږي چې معین شي د باره وضع شوی غیر متناول غیره متناول د حال کې چې دا به شامل نوي دغه معین شي نه علاوه بلتا ورسره قید به ولګي به وضع واحد په یو وضع کې اگر دې مولوی سم نوم د زید نو د معین شي د باره د دې جسې د باره وضع شوی ده کنه او هم په دغه وضع کې چې مور خپل در لپاره نومي خیره په دغه وضع کې د نوم د نه علاوه بل شته نه شاملېږي ته کده دم نوم دې نه په بیل وضع کې دې کدا غنوم دې په بیل وضع کې دې منګه ما غ وضع یادو کوم چې د مور خپل در لپاره مقرر کړی د نوم وضع کوله دغه کې بل شته نه دې شامل په خبره ویګو کنه چون زید و عمرو اصل کې اسم چې کوم چې په مقابل بلکې رسی وایا اسم علم چې کنه اسم د فعل او حرف چې مقابل وي د دې څلور پنځه اقسام دي کله اسم علم وی لکه دا وسم تعریف وکړو او کله اسم لقبی وی د یو خ صفت په وجه دی او بد صفت په وجه شاته لقب ملاو شي او دریم نمبر اب ابن تج مضاف څه ته وای کنیت وی دغه تقریبا لس اشیاء ته نسبت کېدل شي اب تا تا ابن تا بنت اخت اخت شپږ شو عم تا عمتا ته خالد نتو شو لس او کله خطاب وی خطاب نام د لقب بشان دی چې چاته داغه په اعزاز کې غمنوم ملاو شي امیر الشریعه وغیرہ څه شو څلور شو کنه کله تخلص وی د چا د باره ولنم استعمالي کې لکه سادي او بلانکه وغیرہ برحال دریم نمبر اسماء اشارات د دې مخ کې تعریف شوی او داغه اسم ته ویل کېږي چې وځي شوی د باره د اشاره او څلورم نمبر اسماء موصوله د دې مخ کې موږ تعریف کړو مال یتیم موجز ان الا بسله واحد امنګ اعلان تعریف کړو چې وضع شوی د بار د اسم موصول
به وی صحیب د نهمیر و این دو قسم را مبهمات ګوین دي دو قسمونو ته مبهمات ویل کیږي مبهمات ورته ولي وی ځکه اسم اشاره بغیر د حسی اشاره چې مشار الیه د شکیږي اسم اشاره بغیر د حسی اشاره نه چې کوم مشار الیه ته کیږي مبهم وي هاذا مبهم دي چې یاده هاذا خو یو دغه پکی تم صحیح کیږي دغه گیټ تم صحیح کیږي دی کتاب تم صحیح کیږي موبایل تم صحیح کیږي دی مولوی صاحب تم صحیح کیږي نو بغیر د حسی اشاره نه چې کوم حسی اشاره مشار الیه ته کیږي د دین غیر هغه مبهم وی کنه نو دلته ډېر خو وجه لیکلي دی منطقي وجه لیکلي بره حاشیه کې مشر تهذیب کې دی بره بحث ته شروع کې نو وی اگر چې انها عند الاستعمال بر معین دلالت میں کند ولہذا در اقسام معرفہ معدود شدان اما در اصل وضعی هنوز در معنی انها ابهام باقی است اصل وضع کی دا منطقی آل تشرط تهذیب کی دا کم بحث ته نه چوڑی امداده اصل وضع کی دا مبهم وی هذا خورشید بار استعمالی گی الذي خورشید بار ویلے شي هذا بالفاظ دیگر هر مفرد مذکر د بار ویل شي الذي در مفرد مذکر د بار اللذانی هر تثنیه مذکر د بار ویل شي نو دي کې بهام د کم شی دی په اعتبار د وضع کې بهام دی ها په اعتبار د استعمال سره پدې کې به ابهام نشته تعین دی چې کله استعمال وشي معین شي د بار کې هرسي بهر حال د دوړو د سویل کېږي مبهمات صاحب د کافی اغشفق قسم د معرفي ذکر کړی دي هدایت النحو کې شپږ قسم دي اعتراض به رجل ته هو دي کنه همدغه جواب دی چې هغه مبهمات یو کړی دي خپل شپږ جوړ شي او دی بیل ذکر کړی پنجم معرفه بنیدا چون یا رجل خو ما تاسو ته ویل چې کله کله معرفه بنیدا نه کېروي من بر ان شاء الله رستو وایو چې کله غیر معین تواضع شي لکړون سړی چې وای یا رجلن خذ بيدي سرک نه میواړه وای ششم معرفه بالالف واللام بالف ولام سرا چون الرجل الف لام اصل کې بصدر قسمه د الف لام جنسی استغراقی احد خارجي د درې وړو سره معرفه جوړیږي الف لام احد ذهنی سره نه جوړیږي هفتم مضاف به کی ازنها چې مضاف وی بدی کې یو تا لکه چون غلامه ضمائر ہوتا غلام زید اسماء اعلام ہوتا غلام هذا اسم اشاره تا غلام الذي عندي موصولیت غلام الرجل معرب باللام تا الک دلته عبارت کی وای مضاف به کی ازنها چې بدی کې یو ته مضاف فی دا اعتراض کافیه کوم دی چې مخکینو کې چاته مضاف فی نو باغی کې هم منادام ده کنه حالانکه هغه ته نه مضاف کیږي نو جواب ادا دی چې کم ته اضافت صحیح کیږي هغه یادو مخکینو کې هغه ته نه صحیح کیږي وجه دا ده چې بغیر د حرف ندا نه اضافت کې منادا تا نه به منادا نشو او که سره د حرف ندا نه کې به اضافت نه کیږي ځکه به حرف مضاف الیه جوړیږي نه رسېږي او که چې حرف ته لري کومه موږ ویلي منادا نه جوړیږي بل که حرف بکی وی د بل وجه نو د مضاف الیه منس کې خو بلفظ کې شدت اتصال ویل ته خو به منس کې څوک دی عرب دی دسی وایي خلک زه جلتی کوم جلتی نه ده پکار که بغیر د حرف ندا نه مضاف کې منادا نه ده کسره د حرف ندا نه مضاف کې حرف ته مضاف کې کداغه منادا تا که حرف ته مضاف کې حرف مضاف الیه نه جوړیږي که منادا ته مضاف کې نو منس کې حرف راغله حالانکه مضاف الیه منس کې څه وی شدت اتصال ویل ته حرف دی دا نه صحیح کیږي مد ودری شری وکتلی کافی خدا وجه چانه ولي کړي خدای پاک زین ترا وسره بخوانی چیرته نظر مې وکتلی اټیم مونږ لیټ شو وجب کړه نه مخه ته او واجب کار دا چې اوس دی ویل کې مخه زین تر اوسم چې ویل کنه خجی ونکرانس نکرا غدا که موضوع باشد برای چیزی غیر معین چې وضع شوی د بار دیوشي دا شی چې هغه معین نه وی لکه رجل غیر معین سړی د فرس غیر معین است صاحب د کافی تعریف کړي موضع لشیء لا بعینه
دا غي سم ته ویل کیږي چې وزید یو شی د بار شوی او هغه معین نوي به بدی ووړو اقسامو کې عارف المعارف کم ده صاحب د کافی فرمای وعارفها المزمر المتکلم ثم المخاطب اول نمبر بکی هغه ضمیر متکلم دی به ضمیر مخاطب به ضمیر غائب دی به اسماء اشارات به اسماء موصولات به اعلام دی او به شکل به معرب باللام دی به شکل اضافت کې نو مدغه طریقه معنی که مضاف فی ضمائر ته اعلی درجی تعریف به کی به څه ورزه تاسو وایې شو لیکه اوس بلګه اجرا وکړو لکه منځ کې چھٹی شوی و صحیح ده کنه آسان سبق کجی الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ترى رسیدو مالکی نو مالک لفظ دے زکه ما يتلفظ به الانسان دے لفظ بدو قسم دے مستعمل غیر مستعمل دا مستعمل لے زکه استعمالی کی مانشتا بے د لفظ دو اقسام لفظ مستعمل مفرد مرکب دا بکی مفرد دے ولی لفظ وجع لمعنى مفردین دے تنها دلالت کند بر ایک معنی دے بلدی درے اقسام اسم فعل حرف مالک بکی اسم دے علامہ دے اسم بکی صدا مالک یومی مضاف دے کنا او تعریف دے اسم سرے کلمتن تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة دا مش اسم بدو قسم دے معرب مبنی دا بکی کم یو دے معرب دے ولی مرکب دے کنا خپل عامل سره اسم غیر متمکن کے کم قسم دے بھیا خو مبنیات دی دا خو معرب دی غی کی یوم نہ دے کنو معرفہ و نکرک کے کم یو دی جی دا معرفہ دا تعریف دا معرفی هغه اسم تویل کیږي چې وضع شوی د پر د معین د دیم شوی دا الکه د معرفه او اقسام ادا پکې کم یو د مالک یومی جدا پکې مضاف ده کنا چاته مضاف ده یوم تا د خپل مضاف ده چاته د رب اللام ته ده د مضاف الیه حیثیت چی کنه په تعریف کې د مضاف هم وختي می توی لګنا نو د یوم دا حیثیت ده لکه د رب اللام نو موږ به وایو مالکی اضافت شوی چاته رب اللام ته غرسبی مالکی یومی دام لفظ دے ذکر ما يتلفظ به الانسان دے مستعمل لے استعمالی کی بید لفظ دو اقسام مفرد و مرکب کی دا مفرد دے ذکر تنہا دلالت کنت بر یک معنی بید دری اقسام دے دا کلمی دا مفرد اسم فعل حرف دا پکی اسم دے ولی اسم دے ذکر مضاف دے ذکر مضاف الیہ دے دوار منگویل دی اسم علامی دی دا دوار دے بے اسم تعریف سے دے آغا کلمی تویلے کی گی مستقل معنی دلالت کی زمانی تنی محتاجہ قدام وشو بے دے اسم دو اقسام دے معرب مبنی دا بکی کم یو دے معرب دے ذکا اسم متمکن دے ترکیب کی موقع شوے عامل سرا اسم غیر متمکن اتا اقسامو کې نشتا معرفه و نکره کې معرفه د تعریف سره چې وځي شوی د بار د معین شي یوم معین شي د ورځ د بار وځي شوی کنه او و اقسامو کې کم یو دی جدا مضاف د رب اللام ته نرسبی الدین کې الف لام دی لفظ دے ما يتلفظ بالانسان مستعمل هم دے دا هم الف لام هم خشوی وکنه الف لام نتیر شي الدین لفظ دے ما يتلفظ به الانسان مستعمل دے بے مفرد دے مفرد کی اسم دے الدین علامہ دے اسم پہ کدا دا چھ مضاف الیہ دا عمدہ شان ورسر الف لام پہ داخل لے تعریف دے اسم کلمت تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة بے اسم درے اقسام دو اقسام معرب مبنی کی معرب دے اسم متمکن دے خپل عامل سره ترکیب کی واقع دے معرفه و نکره کی معرفه د ذکر معرب اللام دے وځي شوی د پاره د متعین شي مالک یوم الدین
په شریک معنی دا لفظ دی ما يتلفظ به الانسان مستعمل دی او به دغه په دوه اقسامو کې مرکب دی مرکب چاته وي چې دوه کلمو یا زیاتونه جوړ وي مرکب په دوه قسم دی مفید غیر مفید مالک دلو یو ورځ دا مرکب غیر مفید دی ولیکن صرف بدی معنی قیل سکوت کی سمعت خبر یا طلب نه معلومیږي مرکب غیر مفید درې اقسام دي دا پکې مضاف دی مالک مضاف دی یوم ته یوم مضاف دی الدین ته یوم مضاف مضاف الیه دا الدین مضاف الیه سره د مضاف نه حبیب شریک مضاف الیه شو د بار د مالک مضاف او مونږ ویلي اول جز ته مضاف وي دیم ته مضاف الیه قاعده ولدا د مضاف الیه به همیشه د بار مجرور وي ورسید ربی نورم لانی دی ویری نو بس وکړه ربی عبارت توقشی المعرفة والنكرة اعلم پوش ان الاسم على ضربين اسم بدو قسم دے معرفة ونكرة معرفة نكرة المعرفة تعریف د معرفی کی هي ما دا اسم تویل کی وضعت لشيء معين چوزع شوی د بار د شیء معین مثلو لکه مثالی بکرون روالا اسم علم دے مکر والا د زید بارا معین شوی ویالا امخ کې د ذات د بارو د زی ویالا سبات انواع و قسم دي الزمائر المزمرات نحو انا نحن الاعلام نحو زید وعمر اسماء الاشارات نحو هذا هذان الاسماء الموصوله نحو الذي اللذان وهذان دادوال شدي اسماء اشارات وموصولات وهذان النوعان يقال لهما المبهمات ورتوي لكيږي المعرفة بالنداء لك يا رجل يا رجل المعرفة بالالف واللام لك الرجل اول نمبر المضاف الى احد هذه الانواع المذكوره چې مضاف الى احد هذه یو بدغه کی کوم دغه کی دغه انواع مذکوره کې لك غلامه غلام زيد غلام هذا غلام الذي عندي غلام الرجل والنكره هي ما دا غسم تویل کی وزیات شيء چوزه شوی د پاره دی وشي غیر معین چې غیر معین ویلکا رجل وفرس بس